د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژور انتخاب راغلاست. افغانستان په دغه ورځو کې د 40 کاله هر ورځ افغانان وژل کېږي، هر ورځ یو داسې پیښه کېږي چې افغانان ویر ته مجبوري. خو پرون کانټیننټل باندې چې کوم برید وشو، مختلف اطلاعات دي. وزارت داخله خو 15 کسان یادوي، خو نور منابع او خلک چې دي هغه تلفاتو شمیره ډیره زیاته ښیي. پرون تقریبا د شپې 9:30 بجې ترهګر ننوتل دغه هوټل ته چې د کابل د ټولو نه ښکلی او پخوانی هوټل دی، د ټولو نه زیات امنیتي یعنې محفوظ او خوندي ساحه ده. دلته ننوتل سهار تقریبا د ورځې 12:30 بجو پورې دی په جګړه بوخت و. څو دفعه هوټل اور واخیستل، لمبې د شپې هم جګېدلې، د ورځې مو نه لږې روان و. نو د کانټیننټل باندې برید نه یوازې دلته د تلفاتو خبره ده، د حیثیت خبره هم د حکومت ته چې مخالفین په دغسې ځایونو کې هم نفوذ کولی شي. یوه ورځ نه زیات یعنې تقریبا 14 ساعته دی دغه جګړې ته ادامه ورکړله. زمونږ بحث په دې باندې دی چې څنګه وکړو شو ټول امنیتي تدابیرو سره، او ولې دومره غفلت کیږي. پنځشنبه په ورځ امریکا سفارت ویلي چې دا احتمال شته چې مخالفین په یو هوټل باندې برید وکړي، خپل اتباعو ته دا خبرداری ورکړو، او دغه نه وروسته بیا هم دغسې برید کیږي. نو په هغه هېواد کې چې وسلوال مخالفین په نامعلومو تیارو کې وړل کیږي راوړل کیږي، بیا نو دغسې برید هم دونه د تعجب خبره نه ده. همدې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی لطیف عارش د سیاست چارشنونکی، زموږ بل ملمه دی ښاغلی فضل الله ممتاز سیاست چارشنونکی، او زموږ دریم ملمه دی ښاغلی زبیر شفیقي ویسا ورځپاڼې مسؤل مدیر. ستړي مشئ، په خیر راغلی. جناب ممتاز صاحب، 2 روز پیش یک هشدار موجود داشت. سفارت امریکا یک اعلامیه نشر کرده بود که گفته بود از احتمال یک حمله به حتی هتل یاد شده بود که ممکن است مخالفین به یکی از هتل ها حمله کنند. کانتیننتال که در سال 2011 مورد حمله قرار گرفته بود، با وجود همه تدابیر امنیتی نه تنهایی که مخالفین آمدن داخل شدن بلکه اسلحه سنگین هم با خود داشتن. چگونه واقع شدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام بینندگان عزیز، خدمت مهمانان نهایت القدر شریک در بحث و شما. ببینید موضوع امنیتی در افغانستان و حمله در هتل انترکانتیننتال اولین بار نیست و چیزی نیست که جای تعجب بوده، خاص در فضای فعلی که در افغانستان. بنابراین میگن که چگونه واقع شد از این کرده. شما ببینید هتل سرینا بوده، جاهای دیگه صورت گرفته. هتل سرینا حمله شد، لیکن حالا بسیار تدابیر جدی دارن. در کانتیننتال حمله شد در 2011. 2 روز پیش یک هشدار هم وجود داشت. سفارت امریکا هشدار داده بود که یک احتمال وجود داره. سر از اون حمله صورت گرفت. چند مشکل دارن. البته مشکل اولین یک مشکل ایجاد شده بود که در این اواخر موضوع امنیتی محافظت هتل انترکانتیننتال به یک شرکت شخصی سپرده بودن، شرکت‌های خصوصی. و نه تنها این را ما بارها گفتیم که خاص شرکت‌های قابل سوال نیست که یک 2-3 هفته پیش مسئولیت امنیتی را به یک شرکت خصوصی میسپاره و بعد از 2-3 هفته این حمله صورت میگیره. با همه که گفتم که مشکل اساسی ما اینمی شرکت‌های خصوصی از حال نیست. این نظام سال 2001 به این طرف شرکت‌های خصوصی وارد افغانستان شدن. اینا شرکت‌هایی که مسئولیت به دوش گرفتن، بیشتر عملاتی که صورت گرفته در خاص در هتل‌ها و در بعضی مناطق مهمانخانه‌ها صورت گرفته، این است که خارج از مسئله معلومات استخباراتی دولتی است. این یک موضوع است. موضوع دیگه که خدمت شما عرض کنم، در موضوع حمله در هتل انترکانتیننتال قبل از او در جای دیگه که صورت گرفته،
مثلا در اینجا ضعف در مسئله گفته نمیتونه که در مسئله امنیتی است. مثلا که افغانستان شمول است. فعلا وزارت داخله در اینمی مدتی که در مدت اینمی 2 ماه منتصب در ارگ حمله صورت گرفته نمیتونه. باز جای وجود داره که توجه برش دارن و نیت و اراده وجود داره که باید کسی نفوذ نکنه، در اونجا نفوذ کس کردن نمیتونه. لیکن در جاهای مثل کانتیننتال نفوذ میکنه. فکر کنید اینمی یکی از ضعف مشکل اساسی موضوع شرکت‌های خصوصی که خدمت شما گفتم این اساسی است. بارها مثلا میمانخانه است، مثلا هتل است، جاهای دیگه خطا بعضی سفارت هستن که اینا اعتماد به شرکت‌های خصوصی. نه این مشکل چی است؟ یعنی کمزوری است یا قصداً چرا از پلیس این مسئولیت میگیره به یک شرکت خصوصی امنیتی داده میشه این مسئولیت و باز عمله صورت میگیره؟ پلیسی ظرفیت نداشت چرا از این پلیس گرفته میشه این مسئولیت و به یک شرکت خصوصی داده میشه؟ یکی از برنامه‌های جدید وزارت داخله بخصوص وزیر داخله جدید که است اصلاحاتی را که ببینید که از مسئله اصلاحات اساسی که فعلا روی کار گرفته طرح وجود داره اینمی است که مسئله امنیتی همش باید با هماهنگی با دولت بوده باشه و یکی از جمله مهمترین اصلاحات رو که روی دست گرفته وزیر داخله جدید که آدم باید منصفانه صحبت کنه، یعنی مخالف از این شرکت‌های امنیتی خصوصی است که فعلا این طرح فعلا روی دست داره، یعنی که باید شرکت‌های امنیتی، نهادها، میمانخانه‌ها، هر جهتی که است غیر از پلیس دیگه کس در این موضوع دسترسی نداشته باشه. مصیبت بزرگی است که در این مدت 15 سال یک تعداد کسایی بودن که زورمندا میگن یا جهت‌های سیاسی بودن، اینا خواستن که شرکت‌های امنیتی را اینا خودشان تمویل میکنن، از این منفعت میبرن. اینا در اگه تحقیق صورت میگیره این مسئله باید تحقیق رو که چرا مسئولیت به شرکت خصوصی داده شد. یکی از موضوعات مهم اساسی وزارت داخله در اینمی است که آرشیف ساخته شود. موضوعات سابقه تحقیقاتی در موارد دیگه که همچون مثل انترکانتیننتال بوده تحقیق صورت بگیره که خلل در کجا واقع است. تشکر. عارف صاحب دا خو ډېر اسانه ده ویو چې امنیتي ناکامي و دغه استخباراتي ناکامي و او دا د کې شک هم نشته چې استخباراتي ناکامي هم ده. اطلاع ډېر عجیب خبره ده، همیشه دغسې پیښې چې کېږي مخکې نه اطلاع موجوده یو بې پیښه وشي. لیکن رښتیا هم ډېر عجیبه ده، دا یوازې زمونږ استخباراتي ناکامي ده، یوازې زمونږ امنیتي سکتور په اصطلاح ناکامي ده یا ضعف او کمزوري ده. په هغه هېواد کې چې نامعلومې تیارې ترهګر د یو ځای نه بل ځای ته وړي، په هغې کې یو څو ترهګر د کانټیننټل ته رانایستل څه مشکله خبره ده؟ جناب ځواک صاحب، تاسو ته دروند استاد شفیقي صاحب ته، ممتاز صاحب ته، د کابل نیوز تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان افغان مسلمان ولس سلامونه ونیکي هیلې په لومړي سر کې اجازه راکړئ د دغه غمیزې شهیدانو ته جنت فردوس، ټپیانو ته عاجله شفا او د دې غمجنو کورنیو ته جمیل صبر وغواړم او د دې په څنګ کې د نقیب الله مسجد شهادت هم ټولو پښتنو ته تسلی ته ووایم. هیله ده چې د کرښې هغړې پښتانه د شهادت نه الهام واخلي او د بیداري عامل شي. جناب ځواک صاحب، تاسې وګورئ اوسنۍ جګړې په تیوریک لحاظ باندې پخوانیو جګړو نه یو توپیر دا ده چې جغرافیه معلومه نه ده، دښمن معلوم نه ده او د برید ځای معلوم نه ده. د مرکلدور د خبرې په اساس هر چیرته دښمن شته او هیڅ چیرته نشته، هر بنسټ تر برید لاندې ده او هیڅ بنسټ مستقیما ډول باندې برید لاندې نه ده. کانتیننتال هوټل، ارګ، باګرام، د آیساف قومندانۍ، مسجد، فرهنګي مرکز، هر چیرته چې مخالفین وغواړي برید کولی شي او د بریدونو بیلګې موږ لرو او ځینې بریدونه بریالي هم وي، یعنی درانده تلفات هم اړوي، له ساعتونو نه تر ورځو پورې جګړې هم کوي. خو دا تنها په افغانستان پورې محدوده خبره هم نه ده چې موږ وایو چې دا تنها په افغانستان کې کیږي. په 2008 کال کې په تاج هوټل باندې په ممبئی کې برید وشو، 15 ساعته وسلوال مخالفینو د هند له پوځ سره جګړه وکړه. خو
تفاوت د افغانستان سره دا د چې هلته یو برید کیږي په کلونو کې برید نه وروسته هر اړخیزې څېړنې کیږي حتی پرې فلم جوړیږي ترڅو له جمعي حافظې نه ملاړ نشي او د هغه ترڅنګ بیا داسې خونړۍ پیښې تکرار نشي. خو افغانستان هغه هیواد ده چې داسې بریدونه کیږي خونړي تر هغه وخته د خلکو په ذهن کې چې له هغه نه خونړی برید وشي. په تیرو 3.5 کلونو کې چې نوی حکومت راغلی تاسې وګورئ داسې خونړي بریدونه شوي چې د افغانستان په 19 کلن تاریخ کې بیلګه نه لري، لکه 420 شفاخانې باندې برید، د زنبق 4 لارې کې د ټانکر برید، داسې قوي بریدونه شوي دي. تر ټولو اساسي او تر ټولو هغه اصلي علت دا ده چې موږ د هر بنسټ د مخې امنیت نیسو، د بغلونو او د شا امنیت نه نیسو. نه یعنی دا خو هغه وخت به ممکنه و چې لکه څنګه تاسو ویل یو ځل دا کار وشي دا اشتباه به تکرار شي کنه، لکه اوس په کنټیننټل کې چې ویل کېږي د اشپزخانې نه راغلی اشپزخانې ته څنګه نه وتلو، اشپزخانه خو د لارې په سر نه ده، باید امنیت وساتل شي. 2019 کې برید هم شوی دی. دا یوازې نقص دی، دا یوازې استخباراتي یا امنیتي ناکامي ده او کنه دغه داسې لاسونه یا داسې دغه شته دی چې قصد او اراده شته دی چې هغه څوک چې دغه امکان او توانایي لري چې دلته خلک ورسوي هغه پکې دخیل دي. د دویمې مسلې لپاره خو پوره شواهد او کره شواهد نشته چې سړی دغه لاسوندونه او شواهد ته په نظر کې وایي چې بلې پلانی جهاد دا زمینه مساعده کړې و چې داسې برید وشي ترڅو افغانستان نور هم نام نه وي. خو راغلو د نقص په برخه کې ځواک صاحب تقریبا یوه میاشت مخکې دلته موږ بحث کړی و، افغانستان کې خصوصا کابل کې د یو استخباراتي جال غوړولو ته ضرورت شته چې اوسنی حکومت نه پیږم د ځینو دلایلو له مخې یا د کمزورتیا له مخې هر خبره چې دا جال نه غواړي. د ملي امنیت پخوانی رئیس هم دا مسله مطرح کړې چې امنیتي جال باید وغوړل شي. تاسو وګورئ چې کله روسان دلته ول هغه یو څو کار وکړل چې د کابل امنیت لا اقل خوندي و. اول د کابل ښار شاوخوا نه څو کمربند اچولي امنیتي خپل روسان ول پکې چې د مجاهدینو نفوذ کم و، حتی هغه راکټي بریدونه به چې کېدل د هغه مخنیوی کوو. امریکایانو دا کارونه کوي، یعنی د کابل ښار لپاره سوال هم دغه دی کنه. اوس که موږ دا وایو چې امریکا دا توانایي نه لري، تجهیزات نه لري، امکانات نه لري، پیسې ورته نه لري، روسانو چې لرل خو امریکایان خو دغه نه یو په زماني لحاظ هم پرمختګ یو برخه د موږ د بهرانیانو ده چې یعنی امنیتي کمربندونه وانه چول، دا یو خبره چې باید امنیتي کمربندونه چولي. دویمه خبره دا ده چې د کابل ښار ډېر فرعي لارې لري جناب ځواک صاحب. موږ 4 یا 6 یا 8 دروازې څارو، هغه کې د موږ پولیس نام خدا د سترګو کې لیزر ده، دروازه خلاصې کوم جنه راغلی وي په مخه ده، یعنی سترګو کې لیزر د کشفوي چې د چوکۍ لاندې بم راکټ کلشنکوف دی ویني سترګو باندې ویني چې نشته د زه، یعنی هیڅ کله معنی دي چې په هیڅ دروازه کې خلک تکړی یا موټر پلاټلې ول چې هغه تم تقریبا په روزانه وظیفه تدل شي. ځواک صاحب موټر ته ګوري کوم جنه دا حل غواړي کنه په زرهاو موټر فرضاً راځي په ولاره کې اړ یو ټول نشته لاش کولای نشته کولای، نو دا خو یو حل غواړي او دا خو یعنی دا چې موږ فرعي لارې کابل ته لشل نه ته دوی فرعي لارې لرو چې په هغه باندې هیڅ کنټرول نشته. لومړی دویم کابل ښار استخباراتي جال ته ضرورت لري چې نشته. دریم دا چې د موږ هغه امنیت دغه نشټواله چې ده دغه نشټواله چې ده دا قصدي دی او ولې دی ځکه پیسې نشته، تجهیزات نشته، امکانات نشته، ظرفیت نشته دی، ټول دنیا دلته شته دی، CIA دلته شته دی، MI6 دلته شته دی، ځای خو به پرېږدو چې هغه خواته دی، دا ټول دنیا دلته شته دی او امنیتي جال نشته دی، دغه توانایي نشته. یعنی غوت جواب خو به دغه نهادونو وایندویان ورکړي. خو د ما ان دا ده چې زه فکر کوم خدای دې وکړي چې داسې نه وي چې اراده نشته ده د دغه کار لپاره، یعنی تصمیم دا ده چې اراده نشته او داسې وضعیت بالکل. او د ممتاز یو خبر ته زه غواړم اشاره وکړم چې په دا اړه علمي مقالې مې لیکل شوي دي چې دغه کله امنیت خصوصي شي د امنیت څو جنتونه رامنځته کېږي چې په هغه جنتونو کې مهم کسان ژوند کوي، نور شاوخوا اور بلي. همدا اوس تاسې په کابل کې د امنیت څو جنتونه وینئ، محفوظ ده، خوندي ده،
څو جنتونه تاسې وینئ چې پکې ښه ژوند روان ده، خو نور ځای کې اور بل ده. موږ او تاسې ولیده چې په کانټیننټل اور بل شو او د موږ او تاسې ډېر خواږه ملګري او زموږ او تاسې وطنوال ډېر لایقه او د افغانستان راتلونکي لپاره په دردبخور خلک پکې شهیدان شو. مننم. شفیق صاحب، تصادف دی دا که CBS راپور جوړي او وایي چې کابل محاصره دی او امریکا نشي کولی چې د میدان نه تر ښاره پورې په سړک باندې راشي. اشرف غني وایي چې که امریکایان کومه قطع شي نو کابل اردو زمونږ سقوط کوي. هغه دا خبره کوي چې محاصره دی کابل او شاوخوا او جوخت د هغې سره بیا د طالبان د خوا نه دغه رقم یوه حمله کېږي. دغه درې واړه خبرې یو انځور وړاندې کوي، څه چې اشرف غني وایي، څه چې CBS وایي او څه چې دغه حمله وایي. درې واړه یو انځور وړاندې کوي. دا تصادفي خبره ده او که څنګه قصه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز درنو لیدونکو ته، د بحث ګډونوالو حارث صاحب او ممتاز صاحب ته او تاسو ته سلامونه او نیکې هیلې. اول خو د دې تېرې شپې په برید څوک چې پکې زیانمن شوي او څوک پکې شهیدان شوي او ټولو کورنیو ته تسلیت وایو او دغه دعا به کوو چې الله دې د ولس لپاره یو سرپوښ او یو سرپرست پیدا کړي، د دغه بې نظامۍ او د دغه انارشۍ او د دغه حالت نه د خدای وساتي. نور د خدای وژغوري، خدای د آینده خیر پېښوي. زه دغه بېګانه برید یوه بیلګه ده چې متاسفانه د امریکایانو برعکس د امریکایانو د موږ د چارواکو هغه ادعاوې، هغه رازونه چې دوی د افغانستان د آینده په رابطه دوی د ولس ته تکراروي، هغه ټول دروغ وختي. تاسو د CBS راپور او د CBS د ډاکټر صاحب غني مرکه هغه ټکو ته اشاره وکړه چې هغه اصلا د غربي دنیا لپاره و، د امریکایانو او د اروپایانو لپاره و. هغوی ته ښایي چې د حمله هم د هغو لپاره و، د هغو د ذهنیتونو لپاره و. د موږ لپاره څه شی دي؟ موږ لپاره همدا د امنیت شراپلاوی راغی بیرته چې لاړ. نیکي هیلي د امریکایي هغه وایي چې افغانستان په ښه لور روان دی. د موږ چارواکي د ولسمشر غني نه نیولې ته امنیتي چارواکو همدا رازونه تکراروي چې نور امنیت مخ په ښه کېدو دی، تلفات مخ په کمېدو دي او دښمن مخ په ضعیف کېدو دی او موږ زیاتې برلاسي یو. دغه بېګاني برید دا ټول دروغ ثابت کړل. دا یې وښودل چې افغانستان په ښه لور روان نه دی. دا یې وښودل چې موږ امنیتي خصوصا کشفي ارګانونه تر اوسه په هېڅ حساب دي. ښه، اوس راځو همدغه پوښتنې د تاسو مشخص. دنیا د موږ سره په منافقت روانه ده او د موږ چارواکي متاسفانه که په ناپامۍ وي او په ناپوهۍ کې د دنیا سره همګام وي، دا هم د ځان سره هم جفا ده او دا ډېره د بېکفایتۍ انتها ده. او که په شعوري ډول ورسره روان وي، دا خو ملي خیانت دی. د وطن د اولادونو په سر، د هغوی د ژوند په سر دوی لوبې کوي. دا اوس موږ په یوه ډېر بد حالت کې قرار لرو. دغه ډول حملې چې کله کېږي، یو اټکل دا وي دایم چې دا ډېرې پیچلې حملې دي او ډېرې منظمې پلان شوې. خو زه فکر کوم چې دغه د پیچلتوب او د منظمتوب په ځای هم تر ډېره زیاته حده پورې اصلا د موږ په نظام کې څه شی نشته. د موږ په نظام کې که سړی ووایي د لاپو نه پرته، د ګپ نه پرته څه شی پاتې نه دي. نن خبره وکړي، لاپه وکړي، سبا پسې رښتیا شي د ملت په وینو کې لمبي یو څوک په وینو کې شتي. دلته بدمرغي هم دا ده چې متاسفانه داسې د مسؤلیت احساس نشته. په دغه غربي دنیا کې چې هغه په ډېرو ارزښتونو باور هم نه لري، موږ د هغو سره په هغه کې ځینې اصول دي. یوه وړه حادثه چې په هغو کې انساني تلفات وشي، مسؤلین یې استعفا کوي شرافتمندانه.
دلته د 3.5 کال کې چې د یوې ورځې نه بلې ورځې ته وضع د موږ امنیتي خرابه ده. وړاندیزونه کې چې ملي اجماع جوړوي، لویه جرګه راغواړي، یو شی جوړ کړي، خو د نظام هم جوړ نه دی، دغه لاره او یوه لاره وباسئ. متاسفانه هغه اصلي لامل دی. مخکې دوستانو خبرې چې وکړې د امنیتي مسایلو پر رابطه زه وایم د دې هغه اصلي لامل هم دا دی، دغه شیان ټول قصدي دي. تاسو چې مخکې پوښتنه کې اشاره وکړه، دغه قصدي دي. دې ته خبره جوړول دي چې افغانستان د امریکایانو نه پرته او د امریکا د پوځ نه پرته افغانستان نور ختم دی، برباد دی. د دوی د مرستو نه پرته حال دا چې واقعیت ته سره دی. اشرف غني وایي چې که مرسته ونه کړي 6 میاشتو کې سقوط کوو او د کنټینټل پیښې یو عملی ثبوت دی چې موږ دغسې وضعیت کې اصلا واقعیت څه دی. واقعیت هم دا دی چې متاسفانه همدغه پیښې دې لپاره کې چې امریکایانو ته دلته د پاتې کېدو جواز ورکړي او امریکایان دلته ضرورت لري پاتې شي. بریالي اهداف اعلان شوي. پرون یې تاسو ولیدل چې دفاع وزیر یې دغه اعلان وکړ چې نور تروریزم او ترهګري د موږ دپاره لومړیتوب نه دی. لومړیتوب د موږ دپاره د دغو 2 سیالانو راقابو کول دي چې روسیه او چین دي. او افغانستان متاسفانه عملا دغسې یو حالت ته روان دی چې په نیابتي جګړې په میدان به بدلیږي او موږ به د پردیو دپاره بیا قرباني ورکوو. او دلته یوه بله چې دا تر اوسه پورې د موږ کشفي ارګانونه په دې نام توانېږي، د موږ امنیتي ځواکونه چې کمزوري پاتې دي تر اوسه، د موږ هوایي ځواک چې یوه زړه هلیکوپټره پیدا کړي تر یوې میاشتې پورې د ټولو قلقلې ستونې ټول پولی شي په ډېرو لاپو، دا خو هوایي ځواک نه دی. یعنې هغه هم لګیا دی د خپل ملت په بمبارولو، د خپل ملت په وژلو، په کورونو په کلیو باندې بمبارۍ کوي. ګوره دا اصلا موږ په یوه بې تعریفه جګړه کې لګیا یو. نیم هم د دې خوا نه افتخار کوي پې، نیم هم د بلې خوا نه افغانان پکې قتل کوي او جنګ پردی دی. موږ د دغه پردي جنګ نه د وتلو ضرورت دې ته دی چې ووځو ته د پردي پرون د دې پردي جنګ یوه تقاضا غوښتنه دا ده چې امنیتي حالت هم دغسې وي، زموږ امنیتي ادارې هم دغسې وي چې نه د دې برید مخه ونیولی شي او نه د جګړې مخه ونیولی شي. ډېره معقوله خبره ده. مخکې چې اشاره وشوه دلته د په اصطلاح د ځانګړیو د شخصي امنیتي کمپنیو په رابطه چې دا زه فکر کوم زه د دې نه ډارېږم چې مغه د ریکپرنس څخه نه وي، پروژه نه وي چې ورو ورو به دلته تطبیقي هم دغه ځایونه به امنیتي کمپنیو ته ورکول کېږي او هغه تجارت به روان وي. امنیتي کمپنۍ ثابته شوې چې د مخدره موادو نه هم زیات د پیسو د ګټلو غټه هغه ده سرچینه ده. متاسفانه او په د 13 کلونو کې اکثریت غټو چارواکي وي د هغې مربوطې وي پخواني حکومت او ولسمشر چې په هغو بندیزونه ولګول، د هغو هم غوغاوې پورته شوې. دنیا هغه خارجي امنیتي کمپنۍ کوي یو مضر هغه بد تاثیر چې لري موږ په خپلو امنیتي ځواکونو دی چې بې کفایته همداسې کمزوري پاتې کړي او که په داخل کې وي د قدرت جزیرې او دغسې شی جوړوي چې مثال همدغه د مسؤلیت ورته وسپارل شو او دغسې حادثه وشوه. مننه. اوس یو لنډه دمه لرو، د مې وروسته بحث ته ادامه ورکړو.